وختونو کې دعا کول پکار دی او په کوم وختونو داسې دي چې په هغې کې الله رب العالمین دعا رد کوي نو او دعا پکې ضرور قبلي. دعا به په څه طریقه باندې کوو په دې باندې مونږ په تفصیل سره ویډیو مخکې کړې ده. کومو ملګرو نه یې کتلي زموږ په دې پیج باندې پرته ده هغه وګورئ. دعا به په کومه طریقه باندې کوو، د دعا آداب څه دي، دعا زمونږ دعا ولې نه قبلېږي، زموږ حاجتونه ولې نه پوره کېږي، هغې باندې مونږ تفصیل سره ویډیو کړې ده، هغه کتی شئ. نننۍ ویډیو کې به مونږ خبره کوو چې آیا په کومو وختونو کې دعا کول پکار دی او په کومو وختونو داسې دي چې په هغې کې الله رب العالمین دعا رد کوي نو او دعا پکې ضرور قبلېږي. د احادیثو مبارکو نه چوړ به تاسو ته ږدمه چې دا احادیثو مبارکو کې نبی علیه الصلاة والسلام دا وختونه ښودلي دي چې په دې وخت کې انسان دعا وکړي هغه دعا الله رب العالمین نه رد کوي. د ټولو نه اول زما عزتمندو د اذان په وخت کې چې کله اذان کېږي او انسان د هغې په وخت کې په زړه کې یا لاسونه اوچت کړي دعا وغواړي الله رب العالمین چې کوم دی دا دعا نه رد کوي، الله رب العالمین یې قبلوي. دویم زما عزتمندو چې کله اذان وشي د اذان نه وروسته د اذان او د اقامت په منځ کې چې انسان په اخلاص سره دعا وکړي نو الله رب العالمین هغه دعا ضرور قبلوي، هغه رد کېږي نه. دریم چې کله حي علی الصلاح حي علی الفلاح په اذان کې وکړلی شي او کوم انسان په یو مصیبت کې په غم او پریشانۍ کې اخته او دی په هغه وخت کې هغه خپل غم او مصیبت نه د نجات دپاره دعا وکړي نو الله رب العالمین دا دعا قبلوي او الله رب العالمین دی د هغه مصیبت او پریشانۍ نه چې کوم دی دته نجات ورکوي. دغه رنګې احادیثو مبارکو کې دا هم راغلي دي د تلاوت قرآن مجید په وخت کې کوم وخت کې تلاوت کېږي په هغه وخت کې دعا وکړي یا د ختم القرآن په موقع باندې چې کله ختم کېږي په هغه وخت کې کوم دعا وکړلی شي الله رب العالمین هغه دعا هم قبلوي. دغه رنګې احادیثو مبارکو کې دا هم راغلي دي چې کله فرض نماز وشي د هغې نه وروستو انسان د خپل ځان دپاره دعا وکړي الله رب العالمین هغه دعا هم نه رد کوي، الله رب العالمین یې ضرور قبلوي. صحیح ده، الله رب العالمین یې رد کوي. نو صحیح ده، په کوم دعا مونږ کوو که نه نو یو خو د دعا د آدابو نه یو خبرو. دغه رنګې که دعا مونږ وکړو نو د دعا په طریقه باندې نه پوهېږو، دعا به څنګه کوو په دې باندې مخکې ویډیو شوې ده کتلی شئ. خو په دې وختونو کې احادیثو کې راغلي چې انسان په اخلاص سره دعا وکړي نو دعا یې رد کېږي نو الله رب العالمین یې ضرور قبلوي. دغه رنګې د مانځه نه وروستو دغه رنګې چې کله مجلس ذکر وي د ذکر یو محفل او مجلس لګېدلی وي په هغې کې ذکر کېږي یا چې کوم دی نو د قرآن مجید یو مجلس وي یا د بیاناتو یو مجلس وي علما کرام دغه رنګې یو مجلس لګېدلی وي په هغې کې په اختتام باندې دعا وکړلی شي الله رب العالمین هغه هم نه رد کوي، الله رب العالمین ضرور قبلوي. دغه رنګې د تهجد په ټایم کې چې کومه دعا وکړلی شي الله رب العالمین نه رد کوي. صحیح ده، تهجد په وخت کې چې کومه دعا کې کم وزن دی که نه هغه په هېڅ څیز کې هم نشته. په دغه ټایم کې الله رب العالمین آسماني دنیا ته چې کوم دی نو خپله تجلي وفرمایي او الله په خپله اعلان کوي. په دغه ټایم کې الله په خپل اعلان کوي څوک غوښتو واله شته چې هغه زمانه وغواړي او زه د هغه حاجات پوره کړم، د هغه مشکلات ختم کړم، د هغه تکلیفونه ختم کړم، د هغه بیمارۍ ختم کړم، د هغه مصیبتونه او پریشانۍ ختم کړم. څوک غوښتو واله شته داسې چې زمانه وغواړي او زه د هغه حاجات پوره کړم، د هغه پریشانۍ ختم کړم. نو په دغه د تهجد په وخت کې الله رب العالمین دعا ضرور قبلوي. خوش نصیبه دي هغه خلک چې هغوی ته الله رب العالمین د تهجد توفیق ورکړي او تهجد دپاره راپاسي او الله رب العالمین ته زارۍ کوي او ژړا کوي، فریاد کوي. خوش نصیبه خلک دي هغه خلک، دا ډېر زیات کم دي په اوسني وخت کې.